اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناصرین، غواړم د اشیاء او عقایدو حوالې سره خبرې وکړم. کسا شیعه به عنوان یو مسلمان ټولای څه ځنه وخت کې ځنه کسان یا بېخبرۍ وجې نه یو شیعه او عقیدې نه خبر نه دي، یا ځنه کسان ظاهر کې هغه شیعه دي خو د هغوی ځنهکارو وجې نه هغه یو نقصان د شیعو ته ورسېږي، هغوی د دا وایي چې یاره شیعو بنده شکیده وي. زه څو نکتې دې حوالې سره ذکر کوم خو هغه یو اهل تشیع والا دی، اهل سنت والا دی، څه واوري حقایق والا غویږو سره واوري، حقیقت غویږو سره. ټولو نه اول عقیده توحید حوالې سره دی. د شیعو عقیده توحید حوالې سره مکمل خالص دی. مو شیعه څه خدای منو، وحدانیت سره منو، څه هغه نه دنیا کې لیدای شي نه آخرت کې لیدای شي. هغه خداوند عالم جسم جسمانیت نه مبرا دی، محل حوادث نه دی خداوند عالم، خدای مرکب نه دی، بسیط بساط دی. پروردگار متعال خپلو افعالو کې چاته محتاج نه دی، بلکې ټوله مخلوقات، انبیا، اولیاء، امامان ټول الله ته محتاج دي، خدای چاته محتاج نه دی. خداوند عالم ذات هغه د و اسمانو د و ځمکو خالق دی، د ټول کائنات مخلوقاتو رزیق دی. هغه چې خدای دی چې هغه صفاتو کیا واحد دی، افعالو کیا واحد دی، ذات کیا واحد دی. صفات د خداوند عالم هغه عین ذات دی، داسې نه دی چې ذات د خدای بیل دی، صفات بیل دی. د خدای کوم صفات دی، مثلا قدرت دی، علم دی، دا د یو حیات زندگی دی، دا د خدای عین ذات دی. مثلا زه پیدا شولم، پیدایش نه وروسته ما علم حاصل کو، علم مانې عارض شو، اما خدای داسې صفات نه دی. خدای علم دی هغه عین ذات دی، قدرت عین ذات دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، څه خداوند عالم دپاره نه مثلا داشت څه هغه باندې خوب راشي، یا خداوند عالم باندې مثلا پړمخی راشي، خدای ذات کې دا شیونه هم نشته دي. خداوند عالم خپل تعارف دپاره خپل شریعت راواستولو، هغه شریعت باندې مو عامل وګرځول، هغه دپاره انبیا دي. انبیاو کې شیعه عقیده دا دی چې هغه معصوم دي، هغوی باندې وحی کیږي. انبیاو کې د رسول درجه و شاته دی، بیا هغه نه پاسه اولوالعزم دی. او ټولو انبیاو کې څه موږ افضل ګڼو، څه افضل المرسلین دی، افضل النبیین دی، بلکې ټولو مخلوقاتو نه څه افضل دی هغه محمد مصطفی ذات دی. محمد مصطفی حواله سره هم صلی الله علیه و آله امو دوره کلیر عقیده دی چې امیر المؤمنین بقول چې زه د محمد غلامانو نه یو غلام یم. مو پیغمبر هیچا سره نسمو. ختم نبوت هم حواله سره هم اشیا و عقیده کلیر دی. لا نبی بعدی، پیغمبر نه وروسته بیا پیغمبر نشته، بل نبی هیڅ کله نه رسی. موږ 12 امامان منو، دی وجې نه منو چې نبوت سلسله جری دی، یا ختم نبوت نه نعوذ بالله مو انکار کړی وي، یا نوې شریعت مو په کار دی اقرار کړی وي. دا شی خبره نه دی. شریعت پیغمبر باندې مکمل شوی دی، بل شریعت نشته دی. قرآن مکمل دی، 13 سپارو باندې مشتمل، 6236 آیې، نه کم نه بیش نه زیات. ځنه کسان کې دی چې دا خبره کوي چې شیعه او 40 سپارې دي، دا بالکل غلط تصور دی. څه چوکیایي کوم قرآن چې د اهل سنت مساجدو کې دی، ماغه قرآن شیعه او مساجدو کې هم دی. دا بیل خبره د تفسیر کې اختلاف راتلی شي، خو آیات کې د قرآن مجید هیڅ اختلاف نشته. چې سوره آیې اهل سنت ګڼي، مغوره د مو ګڼو. لکه 13 سپارې د اهل سنت دي، 13 سپارې د شیعه هم دي. اندې شان سره مسجد حواله سره به توایم چې لکه څنګه مسجد اهل سنت احترام کوي، د شیعه انداشه کوي دي. یو سړی چې جنوبات حالات کې د هغه جمعه ته نوتل هغه ته حرام دی،
یوه ښځه څه بیمارۍ حالت کې دی هغه ته حرامه دی چې هغه جومات ته نه وځي که جومات نجس شول وي هغه پکوله پاکیزګي طهارت لازم دی چې هغه ټایم کې وشي کوم شی نه چې جومات ته واقف شوي دي حتی که هغې جومات یوه تیږه دی شګه دی هغه ته نشي ته نه وړای جومات شای که چیرې خراب شو ته یې نشي خونې ته وړای که ډېر داسې شي چې جومات کې نه استعمالیږي پکار دی بل جومات کې استعمال شي د مسجد دور احترام دی مسجد په باره کې شته که چیرې ایوي الویشتې برابر ته جومات جوړ کړو خدای به ورځې قیامت جنت کې ته محل دیر کې قیامت حوالې سره مو انده کې دا دی چې ورځې قیامت به دا ټوله پسیږي پروردګار حضور کې به خدای به د عدالت حساب کتاب سره کوي برزخ باندې شیا انده کې دا دی چې برزخ کې مؤمن کامل و هغه څه کفر کې کامل دی د هغوی به حساب کتاب کېږي بالکل عالم بیدارۍ حالات سره نور څه دا شیونه څو سوره درته ذکر کوم انشاءالله دا کام دی بیا هم غواړم څه نورو کلیپونو کې اشاره ورته کوم 5 وخته المونځ شیا واجب ګڼي که چیرې المونځ تا نه وکړلو یا هغه سزا تا ته قبر کې ملویدای شي هغه سزا تا ته قیامت کې ملویدای شي المنځه حوالې سه اشیاء واقع دا ده چې که المونځ د قبول شي خدای ته ټول عملونه کوي که المونځ رات شي تو نور عملونه هم رات دي المونځ دومره مهم دی اولی وقت المونځ په باره کې شته څه شیا و نه ښکده پکار دی هغه اولی وقت المونځ وکړي کسرات سره هغه ذکر د خداوند عالم کوي المنځه نه وروسته پکار دی شیا تسبیح ولولي 34 وارې الله اکبر 33 وارې الحمدلله 33 وارې سبحان الله دا شیا و عقیده دی چې پکار دی الله ذکر ډېر زیات وکړي دین علاوه روژې حوالې سره هم څه ماه مبارک رمضان روژې واجب دي میاشت وکسې روژه وسته میاشت وکسې روژه وخوره زکات اندیشان سره اتو شیو کې هغونه یو غنم دي اوس دا کوم فصلونه روان دي جون جولای کې غنم دا ټوله مثلا که یو کس خونې ته مثلا 30 من غنم رو پکار دغه 3 من غنم به عنوان زکات وبسي دیش سره حج شیا واجب ګڼي هر هغه کس باندې چې هغه مستطیع دی هغه کې استطاعت شته هغه واس لري چې حج ته لاړه شي رویا شي شیعو کې دا ده که چیرې یو کس واس لري پیسې لري حج نه کوي چې کله هغه مړ کېږي مت یهودیان او نصرانیه یا به یهودیانو دین کې مړ کېږي یا عیسیانو کې چونکې هغه حج ته اهمیت نه ورکړلو بهرحال دا څو نکات مو درته ذکر کړل دې باندې نور تاسو غور کوئ شئ انشاءالله زه ځنه کتابونه بیا درته سکرین باندې ښایه شم چې ایمو عدنان حیدر به درته ښیي رضا مظفر د شیاو غار مجتهد عالم تیر شوی هغه خپل عقاید د شیاو لیکلی دي یا اصل اصول شیعه کتاب دی چې کاشف الغطا لیکلی دی چې دغو کې مو هغه عقاید واضح و الفاظو کې رغلی دي ایمو مکتب تشیع کې الله نه پاسه کس نشته ذات هغه خالق دی رازق دی غنی بالذات دی مصطفاوی که مرتضاوی ټوله د خدای بندگانی د اشیاء و فیگی که رغلی ده که شیر یو کس جنبوج کر علی علیه السلام یا بل امام خدای وگرنی چې د خدایان دی فهو من المغضوب علیهم والضالین دا گمراه دی دین خدای غضب ده دا مسلمانانه ده دی سره ملا سانه ملوو چې هغه امامانو کې یا امام خدای وگرنی یا علی توی چې علی خدای ده دایمو واضح مسلم عقاید دی پکار دی نن یو معتدل بلکې حقیقت تلاش اهل سنت سواله ده که چې عقاید د شیعو عقیدې بازارونه افرادونه به نه خلي هغو کتابونه واخلی چې هغه مو ته مجتهدینو نه پاتې دي چې هغه خالص عقیده د توحید خالص عقیده د ختم نبوت تا څه معاد قیامت المونځ روژه زکات حج وغیره د ټولو شیو کې چې هغو کتابونه وخوستلی شي انسان به یو حقیقت ته رسیدی شي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین